نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے مکی سورت تے او اتم سپارہ کے دا راضی اللہ سبحانہ وتعالی دی صورت کی بیان فرمائے لے رنبے آیات چکم دے الف لام میم صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم دا اللہ چھ دیر زیاد مہربانا او نہایت رحم والا دے. الف لام میم صاد اللہ پاک خپوہی پا مراد دا دی حروف باندے دا اللہ و دا رسول پا مینس کی خپل رابطہ را پا دی باندے اللہ سبحانہ وتعالی سکن دی پی کری او دا دی اظہار ہم چانے کرے او نا صحابہ دا دی تپوس کرے دے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو منگا پاکی بیاسلہ گوتی وخو دا دی مفسرین و حضرات لکری دی چھ دا الفاظ چکم دی چونکہ عربو کی دا شعر و شاعری او اغی کی دا دغه چې کوم دی لکه هغې ډېر زیات په علم کې په داسې علم کې چې لکه مطلب دا دی عربی کې ډېر لغت کې ډېر مخکې او شعر و شاعري یې دی الله پاک چې دا الفاظ راوړو نو په دې کې دی چپ پاتې شو د دې په معنی باندې پوه نه شو نو الله سبحانه وتعالی یعنی لاجواب کو ټول مخلوق لرا چې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ لوی لوی شعرونه داسې وایي چې په سوونو شعرونه به په یو سا باندې وي ښه او پکې به نښتېدم نه دا ځکه خو الله سبحانه وتعالی دا قرآن چې کوم دی نو اول په عربو باندې نازل کړو چې دی سینې ډېرې زیاتې مضبوطې وي یاداشت ډېر زیات صحیح قوي و د دې دپاره الله سبحانه وتعالی قرآن پاک الله سبحانه وتعالی پای باندې نازل کړو او هغې ټولو حفظ زیات کړو په حفظ ټولو ته یادو نو کله چې د دې د قرآن شریف د مرتب کېدو وخت راغو او قرآن شریف نورو ملکونو ته ورسېدو او د نورو ملکونو اجنبي خلک یعنی هغه مسلمانان کېدل شروع شو چې هغه عرب نو عجمي چې به دوی ورته وي عجم یعنی د عربو نه علاوه چې نور څونه ژبې دي نو دا عجم دي چاہے هغه فارسیبان دي پښتانه دي هغه انګلیش والا دي هر ژبې روسیان دي چینیان دي څومره دا عجم دي چې کله عجمو ته لاړو نو قرآن باندې خو بیا هغوی پوهېده نه په عربیان خو پې پوهېده نو بیا د دې د لیکلو ضرورت راغو د دې د نسخو ضرورت راغو بیا د دې د په دې باندې د زور زیرونو ضرورت راغو
او دا ټول په دې کې د نشانونو ضرورت راغو چې کوم ځای به ساخرو کوم ځای به نخرو ځکه چې عرب لکه اوس خپلې خبرې وي نو هغې کې سړی په خپل ځای باندې په خپله ساخري که تا ورته پکې نقطه نیم لګولي او نو زمونږ اوس پښتو ژبه ده نو مثال مونږه پښتو کې چې یو کتاب وایو نو په خپل هغه ځای کې څه وکړو چېر دا خبره ختمه شوه او د دې ځای نه مخکې به دا خبره شروع کېږي نو هغې کې مونږ ته د نقطو د دغه ضرورت نشته او د زور زیرم راته ضرورت نشته ولې چې هغه مونږ هغه په خپله ټیکو وایو که زور زیر پرې نه وي نو مونږ ټیکو وایو ولې چې د هغې په معنا او په مطلب باندې مونږ پوهېږو نو دغه شانتې عربیانو ته هم په دې باندې زور زیر ضرورت نشته خو لیکن دی زمونږ دپاره په دې باندې زور زیرونه او بیا دا مختلف زمانو کې زمانه په زمانه باندې دا دغه شوي دي چې څومره ضرورت پر راتلو نو هغه شانتې به بیا د مسلمانانو مشران به رايوځای شو د هغې مطابق به بیا یو کمیټي جوړه کړه کمیټۍ کې به بیا هغه خلک وو چې هغوی به د قرآن ماهران وو او حافظان وو او عالمان وو نو یې به پکې ټول راجمع کړه په لومړي ځل چې کله قرآن پاک مرتب کېدو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه وه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته دا تجویز ورکو چې یعنی مطلب دا دی دا قرآن شریف چېرته کې اوس نسخه په کار ده چې دا ولیکلی شي هسې نه هغه داسې چلو شو چې کله مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه وکړه او بعضې ځایونو کې خلکو د زکات نه انکار وکړو چې وی دا خو ټیکس دی لہذا مونږ زکات نه ورکړو ټیک ده مونږ مسلمانانو خو زکات نه ورکړو نو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګي دا مختلف قسم فتنې एकदम را بیدار شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د هغې نه پس एकदम دا فتنې را ولاړې شوې د نبوت دعوې وشوې دوه درې ځایه کې او بیا چې کوم دی نو پکې دا خبره راغله چې چا پکې زکات نه ورکولو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي والله چې زه به هر هغه سړي سره جهاد کوم چې څوک چا به مخکې اوښ ورکوله ورسره به یې رسۍ هم ورکوله اوس هغه رسۍ هم هغه پرېږدي نو په دې به هم ورسره جهاد کوم ولې چې د الله دین هم هغه شانتې قایم دی چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دې کې به کمې مونږ نه راولو چاهې که په دې کې زمونږ مری کټ شي که په دې کې زمونږ ځانونه لاړ شي تر دې پورې لیکي چې کله دغه جنګونه شروع شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یعنې ټول صحابه وویسته د جهاد دپاره او صرف ښځې او ماشومان په کورونو کې پاتې شو په دغه ورځو کې او معذوره خلک پاتې شو نابینه خلک پاتې شو یا مطلب یې ستا غوندې معذور چې هغه بالکل نشي دغه کولی کنې چې چا کې به لږ هم طاقت نو معذور به پکې وکړو او منډې وهلې ډېر واقعات داسې راغلي چې هغه ستا غوندې معذوره وو الله سبحانه وتعالی هغې له توفیق ورکړو نو په هغه جنګونو کې ډېر حفاظ صحابه شهیدان شو چې هغه قرآن شریف حافظان ای پکې شهیدان شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا فکر پیدا شو چې دا دوسې حفاظ حافظان چې تیزي نو بس بیا به آخر کې د دې لیکلو والا او وینا والا به څوک پاتې نه شي خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه منله هغه به وایي چې یاره رسول علیه السلام یو کار نه دی کړی نو زه یې ولې وکړم خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشانۍ کې و شو ورستې یو څو ورځې چې تېرې شوې نو د اغست شرع صدر وشوه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زړه کې دا خبر راغله الله پاک پکې واچوله چې نه دا کار پکار دی نو لہذا هغوی بیا چې کوم دی نو د لسو کسانو د صحابه کرامو یعنی چې هغه بالکل قرآن خوانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغوی ته رسول علیه الصلاة والسلام د علم خطبه ورکړې وه که نه نو هغوی هغه ټول کسان راغونډ کړه او هغه ماهرانو او بیا دا اعلان وکړو چې چا سره په یو ټوکړه باندې په سرمن باندې څه لیکلي شي یو آیات دوه یا په کاڼي باندې لیکلي شوي یا په تختې باندې لیکلي شي یا په څه څیز باندې چا محفوظ کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډایرک اورېدلي وحي نازله شوي او هغه هلته لیکلي وي په هډوکي باندې چا لیکلي پخوا خو کاغذ دومره نه و که نه هغه زمانه کې نو لہذا هغه د ټول راوړي او هغه دې صحابو له ورکړي دا چې کومه کمیټي جوړه ده
هغه بیا هغه ټول ارس خپل پروف یعنی ثبوتونه هغه راوړ او ورته چې دا ما د پلانکی صحابي په مخ کې رسول الله سلام نه دالي کړی چې دا وحی نازله شوه ای بیا هغه حافظان د کینولي او حافظانو بیا قرآن لستو او هغه پرزی هغه سره ملاولي چې هغه هغه کوم ټول ملاو شوي نو داسې یو صورت یو قرآن شریف دا پوره قرآن شریف اخر کې مرتب شو نو دا ډېر په سختو باندې او ډېر په دغه باندې بیا دا یو نسخه جوړه شو او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کې خودی شو بیا چې کله داسې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغلو بیا ته مختلف نسخې چاپ کی بیا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په وخت کې بیا ډېر زیات پیلاو شو تر هندستان او پاکستان او افغانستان پورې دین دا رسیدلو او داسې تلو لکه چینا پورې او داسې کنه ډېر لري پورې رسیدلو نو بیا به چې کوم ځای کې ضرورت و هغه گورنر به بیا هغې ته ولیکل چې موږ له دا نسخه راولېږئ نو هغوی به بیا یو نسخه ته نقل کوو هغه به هغه طرف ته ولیږل ټولو اطرافو ته بیا د دې نسخې لاړې دغه شانتې د قرآن شریف دا دغه شروع شوی دی الله سبحانه وتعالی په دې بل آیات کې فرمایي کتاب دا کتاب دی انزل الیکا چې نازل شوی دی تا ته فلا یکن نو پس ندی پیدا کیگی فی صدر کا ستا پا سینہ کے پزر کی حرجن ستنگی او من دی د وجنا یا دی د نازلیدو د وجنا ځکه چې دا ډېر درون کتاب دی د الله سبحانه وتعالی او د دې بیړو چتول ډېر ګران کار دی نو لہذا الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي چې یعنی ستا پزر کی د تنګي ناراضي دی قرآن شریف ته لتنذر به دا د دې د پاره چې الله پاک خبرداري ذریعہ جوړ کړی را دی کتاب لرا وذکر للمؤمنین او نصیحت د ایمان والا خلقو د پاره دا کتاب سراسر د الله د طرف نه را لېږل شوی دی او دا د کافرانو د پاره د يرولو د پاره را لېږل شي چې ای تر دوزخ خبرو کی د آخرت خبرو کی او ای الله نو یری کی ایمان وروړي او کوم چې څوک ایمان وروړي نو د ای د پاره پکې وعظ او نصیحت ته چې مونږ کوي روزه دي سي او چې سونه احکامات دي د الله دا پوره کوي نو تاسو به بیا څه چلی تاسو ته جنتونه ملاويږي دا ټول ذکر دی کې اتبعوا نو اوس تاسو اے خلقو د دې تابعداري وکړي ما انزل الیکم دا هغه کتاب چې نازل شوی دی په تاسو باندې به ربکم در رب طرفنا تاسو در رب طرفه دا راغلي ولا تتبعوا او پیروي مکوي من دونه یعنی د دین علاوه د الله نه ما سیوا د بلچا یعنی اولیاء د نور سرپرستانو یعنی د الله نه علاوه د نور خلقو ته عبادت مکوي او د غي فرمان برداری مکوي دا غي خبره ممنئ قلیل ما تذکرون ډیر لږ خلک داسې دي چې هغه به نصیحت قبلي الله پاک فرمای وکم من قريه او سمرا د کلو نه داسې دي اهلکنا چې مونږه هلاک کړ فجاءها نراغ پاغي باندې باسنا زمونږه عذابونه بیاتن اچانک د شپې او هم قائلون یا په داسې وخت کې چې په غرمه کې دی په خوب کې پراتو او بس راغپي دا دوته بدی یا د شپې یا د ورځې نو غرمه کې مکثر عربو کې ډیره زیاته ګرمي وي الته خدا اوس په پکیو یې سیګان راغ نو چې داسې 11 بجې به شنو خلکو به بس بیا کورونو ته بلاړ دمه به کولا بیا به مازیګر کې بیا راوتل نور ځکه چې ډېر سخت او نور دی او ډېر ګرمي ده نو چې کوم ځای کې ګرمي ډېره زیاته نو هلته د ورځې خلک آرام کوي او په ګرمو کې به تاسو په خپل دلته کې مکتلی چې یعنی په غرمه کې سره غرمه کې کله چې بالکل اړ په شکالي نو پای کې په غرمه کې څوک داسې خاص نه نوځي بس منځو کې د ماسپخین بیا زر ځان کور ته رسي کنه
نو الله پاک فرمایي چې دا دو وختونه داسې دي چې بیا موږ تاسو نه مخکې څومره قومونه په اچانک عذاب باندې چې هغه د شپې پې راغلی دی یا پې د ورځې په غرمه ټایم کې راغلی دی چې هغوی قایلون یعنی هغوی په کورونو کې قایم او ودو یا بس آرام یې کولو. اوس پوه شئ تاسو د کېدو ټایم ته وایي که نه. فما كان دعواهم نو وینو د هغوی څه چغه اذ جاءهم کله چې راغو په دوی باندې بأسنا زمونږ هغه عذاب الا مگر دا ان قالو چې وی انا كنا ظالمین مونږ ظالمان یو مونږ په خپل ځان باندې ظلم کړی. ګوره یو سړی خو سم دم کار کسب کوي که نه خو کله چې د په دې تشي کې در شي یا په دې غاښ در شي یا په دې سر اچانک در شي یا چېرته کې په سر راغورځېږي نو د په دې زړه کې یو یاره پیدا شي. نو دی بیا دغه وخت کې په زړه کې دا خبرې کوي چې یاره تا خو په خپل ځان ظلم وکړو چې ته دې ځای ته راغې یا را تا دا کار وکړو. اوس په څه چل کې اوس خو در باندې دا شی عذاب را روان دی یا را تکلیف کې را نیول شوی اوس به د دې نه خلاصېږم څنګه. نو دې وخت کې دی په خپل زړه کې دا اقرار وکړي هر انسان یا که دې چغه مو وهي خو د چغه بیا دغه وخت کې څوک اوري. هر سړی په خپل تکلیف کې وي عذاب خو چې نازلېږي نو هغه خو بیا قهر وي که نه قهر وي لکه زلزله چې را شي نو ټول خلک چغې وایي که نه وایي او سیلاب چې را شي نو هغې کې چغې وایي که نه وایي. نو دلته کې الله پاک هم دغې طرف ته اشاره فرمایلې ده چې دوی به په دغه وخت کې دا وي په زړه کې وي او په سر عام هم کوي چې موږ په خپل ځان باندې ظلم کړی دی موږ ظالمانو ځکه په موږ باندې د عذاب راغو. خو دغه وخت دغه وینا بیا دوی له فایده نه ورکوي. د دې نه مخکې چې چا توبه ویستې ده بس هغه خو بد شو او که دغه وخت کې دوی ډېرې توبې وباسي یا چغې وهي نو هغه خو بیا یو مني نو منلې بیا څه کار نه ورکوي. روس الله پاک فرمایي فلنسألن نو ضرور به مونږه تپوس کوو الذین داغه کسانو نه ارسل الیهم چې لیږلي شوي هغوی طرف ته ولنسألن المرسلین او ضرور به مونږه تپوس کوو د هغه خلکو نه کوم خلک چې لیږلي شوي دي یعنی نبیانو نه د نبیانو نه هم تپوس کوو او چې چا ته لیږلي شوي هغوی نه هم تپوس کوو. نو پیغمبران علیهم الصلاة والسلام به الله پاک ته په ورځ د قیامت باندې ولاړ وي او دا انسانان هم ټول ولاړي د هغوی امتونه به هم ولاړي. نو چې چا څه کړي وي نو که څوک منکرېږي نو الله به ورته وایي حالانکې الله ته ټول هر څه پته ده خو دا ورځ چې کوم ده دا د انصاف ورځ دې ته ویلې ده. نو الله پاک به په چا باندې داسې سزا نه خېږي تر دې پورې چې په هغه باندې ګواه پیش نه کړي. د ټولو نه ړومبې ګواه به چې کوم دی نو هغه پیغمبر به وي. پیغمبر به راوغواړي لکه د عیسی علیه السلام په واقعه کې دا خبره راځي او مریم بیبي په باره کې ځکه چې دا پیغمبر داسې و چې د هغه خلکو عبادت شروع کړو او د خدای زوی وګڼلو او خدای وګڼلو او اوس هم ګڼي اوس هم عیسایان دا وایي عیسایان. نو الله پاک به د خلکو په مخ کې تپوس کوي چې آیا تاسو دوی ته ویلي وي چې تاسو زموږ عبادت کوئ؟ نو دغه شانتې به د هر نبي نه تپوس کوي چې تا دوی ته دا خبره زما رسولې وه چې د یو الله عبادت کوئ او هغه سره څوک شریک مو جوړوئ. نو ای ورته یا الله تاسو قادر یئ عالم یئ تاسو ته خو پته ده چې یعنی مطلب دا الله سبحانه وتعالی خو هغه ورته چې با ورته بالکل ویلي دي. ای وایي لکه تاسو ګوره پیغمبر در باندې ګواه دی بیا به چې کوم مسلمانان یا به هم پرې ګواه شي نو بیا به دوی سره بله لار دي او که په هغې کې بیا څوک انکاري کېږي خدای پاک به په خوله باندې مهر ولګوي او بیا به چې کوم دی نو د هغوی لاسونه به خبرې شروع کړي د هغوی خپې به خبرې شروع کړي د هغوی چې کوم اعضا باندې کومه ګناه کړې ده هغوی باندې به خبرې شروع کړي او دوی باندې به خپل خپې لاس به چې کوم دی نو پرې بیا ګواهي شروع کړي.
اوس الله پاک فرمایي چې فلنقصن بیا به مونږ بیان کو ټوله علیهم دی په مخ کې یعنی دی ته به هغه ټوله کیسه بیان کو بعلم پوره د علم سره وما كنا غایبین او دی زمونږ نه چېرته غیب خو نه کنه او نه به غیب شي دانه نه مخکې زمونږ د سترګو او د نظر نه دی بارو د الله سبحانه وتعالی د نظر نه څوک هم بار نه دی الله سبحانه وتعالی د علم نه څوک هم بار نه دی نو خو مخکې دی زمونږ د نظر نه بارو نو به بیا دی چې کوم دی نو په قیامت کې به چېرته زمانه پټ شي چېرته ګوټ ګوټ ته به ننوځي یا سورنګ مورنګ ته سورنګان خو به خدای ختم کړي ټوله ځمکه به داسې شي چې بلکل هواره به شي غرونه سمندرونه ونې بوټي هېڅ به نه بلکل هواره ځمکه به وي او ټول به یو لوی میدان به وي او ټول خلک به پکې داسې ولاړ دي د صفونو په شکل کې څوک به هم نه غیبېږي نو غیبېدو والا کیسه هم پکې نشته چې څوک به پټ را پټ شي دلته خو پټ شي که نه پولیس ورپسې را شي نو پټ شي ته د دې ځای نه وتښتي بل ځای ته لاړ شي چېرته کور کې تاخانه کې یو خوا بل خوا ځان غیب راغیب کړي لیکن الله سبحانه وتعالی ګوره دا وفرمایل وما كنا غایبین او نه مونږ د دی نه غایب وو نه دی مونږ نه غایبېدی شي یعنی دی زما په دنیا کې هم په نظر کې وو اوس مې په نظر کې نه ورانه اوس غایب شي او نه رانه په دنیا کې غایب کېده او نه ته مونږ غایب زه خو صرف غیب په دې وم چې دی زه لیدی نه شم خو لیکن ما خو دی ټول لیده که نه والوزن یومئذ الحق او وزن د دغه ورځې کوم دی نو هغه دی حق او سچ دی فمن ثقلت موازینه پس د چا چې درنه شوه تلی لره یعنی هغه تلی درنه شوه فاولئک هم المفلحون نو دا خلک به فلاح ته ورسي په دغه ورځ باندې به د میزان تله به لګېدلې وي او هغې کې به د هر یو څیز تول کېږي خو د کافرانو به نه کېږي ګوره کافرانو بغیر بې حساب او بې کتابه جهنم ته ځي دا به صرف د مسلمانانو کېږي چې څه عملونه سم کړي وي او څه غلط کړي وي نو هغې سره به دا حساب کتاب کېږي چې ورته به واچوي ولا دا سم عملونه دی یو طرف ته ښي لاس ته واچوي او دا بد عملونه ولا دی ګس ورته واچوي نو الله پاک فرمایي چې چا تله درانه شو موږ دلته وایو هلکه تله درانه ساتئ نو دروند شی خو لکه هغه فایده کېږي که نه لہذا د دې دپاره فرمایي چې هغوی به فلاح عمومي ومن خفت او د چا چې تله سپکه شوه په بره لاړه نو بیا به څه چلو شي موازینو هغه تلې د هغوی فاولئک الذین خسروا نو دغه خلک به په تاوان کې شي انفسهم او دوی خپل ځانونه په خپله په تاوان کې اچولي بما کانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د دې چې و دوی زمونږ په آیاتونو باندې ظلم کوونکي ځکه چې دوی ظلم دا کولو چې زمونږ آیاتونه یې منل نو دا ظلم شو انکار یې کولو کفر یې کولو بس کافران دی خو کړی دی ظلم کړی ته خدای پاک د ظالم ټکي استعمال کړی دی خو چې څوک مسلمان هم یو ګناه کوي نو دی په ځان ظلم کوي بل څوک په ظلم نه کوي که دی غلا کوي که دی شراب څکي که دی جواري کوي که دی هر غلط کار کوي نو دا په ځان باندې ظلم کوي نو دلته کې به الله پاک یعنې ټولو خلکو چې کوم د چا تلې سپکې شي دی په ځان باندې په خپله ظلم کړي دغلته بیا دی الله پاک وایي چې دا په خپله په ځان دی ظلم کړی دی ولقد مکناکم او په تحقیق سره یعنی مونږه دی په دې ټوله دنیا کې خواره کړي او اوسېده دی او اقتدار مو ورکړی پاور مو ورکړی قوي او طاقت قوت او طاقت مو ورکړی بیا الله پاک فرمایي چې فی الارض په دې ځمکه کې وجعلنا لکم او مونږ ورکه دیتا فیها معایش هغه سامان د معاش
د معاش سامان دي ته وایي چې را کوم مونږ به معاش نن سبا کوو پیسې پې ګټو والو یو شی خرڅو بل شی اخلو د ضرورت شی اخلو او بې ضرورته شی خرڅو چا سره څه شی دی هغه خرڅوي مثال اوس مختلف قسم دکانونه دي که نه څوک سیګریټرۍ والا دی څوک سبزۍ والا دی څوک فروټو والا دی څوک بیکرۍ والا دی څوک عام جنرل سټور دی نو دا د معایش هغه څیزونه دي چې هغه یعنی یو بل باندې خرڅوي او دوی پې د هغې باندې پیسې ګټي او په هغې باندې خپل معاش یعنی خپل ګزران پې کوي هر څوک د خپل کور خرچه چې کوم دی نو چلی په خپل طریقې سره قلیلا ما تشکرون وی ډېر کم خلک داسې وو یعنی تاسو کې چې هغه شکر کوونکي وو صدق الله العظیم. الله پاک دې زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي، زموږ د ګناهونو درجې دو سبب دی وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کوي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کوي، د چا څه شریعت جتونه یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کوي، د حق او حلال د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد نیاګان نیکیان څومره چې مخکې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم افراد وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي. مونږ ته دا راتلونکي منظرونه آسان کړي، په آخر کې مو دا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.